او سره د اغو برادر ګرامی او زمونږ ډیر مشفق مشر او د حضرت مشیر او د اغو ډیر انتهایی لاډلا جناب حضرت قاری حفیظ الرحمن سے خلیفہ مجاز حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ اغوم الحمدللہ تشریف فرما دی داغو به تفصیلی بیان او انشاءاللہ مجلس ذکر که ملګری چې زمون خانقاه ته تګ راتګ کوي د حضرت مجلس ذکر چې کله وي نو یو عجیبه د کیپ و سرور یو ماحول الته جوړ وي انشاءاللہ هغه به وي ستاسو خدمت کې عرض وکما منګ په اشتهار کې د حضرت مولانا ډاکټر منظور منګل صاحب نوم ورکړو او هغه الحمدلله پلار باندې را روان دي مردان کیو ان شاء الله غو برارسي بیان بکئی زمون د دې علاقې د سیمې د اکثر ملګرو مزاج دی چې د یو داسې د لری نه لوی عالم مونږ را بلو نو دا غره بلل د دای د پاره په دې لحاظ سره مشکلی چې دا ملګری به ټلیفون په ټلیفون یاره راضی با که به نه راضی با که به نه راضی بیا به ته خپل پروګرام ته تیاری کولی شي نه به ته د دوی د اطمینان سامان پیدا کړی شي وختي ته ورسه تعطل پیدا شوی او زما خپل ذهن کې دا وه چې که د حضرت تشریف اوري نه کېږي زه به کل کر پوسټ وکم چې حضرت تشریف نه راوړي لہذا کم ملګري چې د هغه په خاطر اجتماع ته راتګ کوئ نو مهرباني وکړئ تاسو زحمت مه کوئ زما مزاج دا نه دی چې د یو غټ مقرر نوم دې موږ په اشتهار کې ورکو او د هغه په نوم د خلک راټول کو یقینا چې وختي ته ورسره تعطل پیدا شوی و لیکن هغه الحمدلله لرې شه هغو تشریف راوړل انشاءالله د هغو به بیان وي او تفصیلی بیان به کوي خو د دې اجتماع اصل مقصودی بیان به د حضرت مفتی صاحب زموږ د حضرت د صاحبزاده ګرامی وي او ډیر په شوق او ذوق سره به موږ د دې بیان اورو زموږ حضرت رحمت الله علیه دنیا نه تشریف وړلی دی حضرت مولانا قاضی حمید الله صاحب رحمت الله علیه ډیر لوی سړی و هغه به داسې وخت کې یو مثال پیش کو هغه به چې یو عالم وفات شوی فرمایل چې یوه ونه کله کټ شي نو د هغې د کټ کېدو نه پس په هغې باندې نور تیغې وکړي کوم پل چې څه ته وایي او زیاتې څانګې د هغې نه خورې شي او بعضې ونه داسې چې د سټې نه وځي د بیخ نه نو هغو به فرمایل چې کله یو شیخ وفات شي او د هغه د فکر د چلولو خلق پاتې نشي مثال داسې دی لکه ونه د بیخ نه وځي او کله یو شیخ وفات شي دنیا نه تشریف یوسي او رستو د هغه صاحبزادگان گرامی او د هغه خلفا او د هغه شاگردان او د هغه حلقه بیت د هغه درد او غم خلکو شریکي وای د دې مثال داسې دی لکه دا ونه چې په یو خاص ځای باندې کټ شي الحمدلله زموږ حضرت دنیا نه تشریف وړلی د حضرت ټول صاحبزادگان گرامی حضرات د حضرت د مشن سره کلک جوړاو دي دا وارې څومره سخت لاکډاون خصوصا په پنجاب کې او د پنجاب ټول قابل ذکر خانقاهونو کې اجتماعي اعتکاف نه دی شوی لیکن زموږ د حضرت صاحب فیض او د هغو توجه بعد از وفات او بیا د صاحبزادگان گرامی او د هغو د رونو محنت او د هغه ثمره دا وه چې الحمدلله برپور انداز کې په پوره پنجاب کې واحد دا خانقاه او بیا اسلام آباد غونته کې سیټي کې چې هلته الحمدلله په زرګونو خلکو اعتکاف وکړو سخت پابندۍ وي دا د دې خبرې مبین ګواهي ده چې الحمدلله د حضرت صاحبزادگان گرامی دا د خپل والد محترم د مشن سره کلک جوړاو دي او موږ ته په دې باندې ناز او فخر دی یعنی د حضرت د دین په تمامو شعبو کې خدمات کړي یو شعبه نه وه او چرته حضرت عهده نه ده اخیستې خپل بچو لپاره عهده غوښتلې ده
د حضرت مزاج دا او سرپرستیم فرمایلی لیکن عملا خادم و دا د حضرت مزاجو مونږ خپله صرف او صرف دومره به کوو چې د هغو نقل به کوو. مونږ دپاره د حضرت صاحب نن دنیا کې موجود نه دی لیکن د هغه فیض او د هغه درد او د هغه سوچ د هغو د بچو په شکل کې الحمدلله موجود دی. او ما دپاره ذاتي طور چې څومره د حضرت د حکم او د هغو د رای اهمیتو د هغې نه بڑ چڑھ کر د حضرت د صاحبزادگان گرامی حضراتو د هغې د تمام خانواده دی د هغې د ټول خاندان دی. زه خپله باندې څومره مشاورت چې وي د دوی د رای او د دوی د سوچ او د دوی د فکر نه پس په هغې باندې عمل کومه او خپله باندې مې سوچ او فکر هم دا دی چې د حضرت د سلسلې که لوی ملګری دی او که کمزور ملګری دی او که ادنا ملګری دی او که خلفا دی او که موریدین دی ټول الحمدلله زما د سر تاجونه دي او زه به په هر لحاظ باندې عزت او احترام کومه. مونږ ته حضرت دا درد او فکر را کړی او د هغو نه پس د هغو صاحبزادګانې ګرامي او د هغو وروڼه چې د کم شفقت معامله صرف ما سره نه د خانقاه د تمامو متوسلینو سائلینو سره چې کم د شفقت معامله کوي الحمدلله مونږ په دې باندې فخر کوو چې زمونږ د حضرت ونه دا د بیخ نه نه ده وتې دا کټ شوې ده هزارها برګوبارې کړي دي او دنیا ده چې د دې نه سیراب کیږي. انشاءالله زمونږ د حضرت درد ده او مونږ ځان سره دا قصد کړی چې د دین خدمت به کوو بغیر د عهدې نه بغیر د لالچ نه. دا خبره ذهن نه وباسئ چې مونږ دا اجتماعات ګنې د سیاسي مفاداتو دپاره کوو چې د چا ذهن کې مې دا خبره ده کل کر عهدې د تاسو مبارک وي ټیکټونه دې د تاسو مبارک وي بس د خپل حضرت د فکر او د سوچ سره وابستګي دا موږ دپاره لوی نعمت دی. دغه فقیري او دغه فقر الله نه به دعا کوو چې په صحیح انداز باندې موږ په هغې روان شو او دغه فکر او سوچ ته تقویت ورسوو. الله دې موږ ته دغه درد را نصیب کړي چې کوم د هغه فقیر په زړه کې او دا په سینه کې و. نو زه د صاحبزاده ګرامي او د هغو سره راغلی د حضرت ډیر انتهایی محبوب رور او مشیر حضرت قاری حفیظ الرحمن صاحب انتهایی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. الله دې ورته زمونږ د سرپرستۍ او زمونږ د رهنمایۍ دپاره اوږد عمر د صحت او عافیت ورکړي. زمونږ د را روان مستقبل په حواله باندې یو پروګرام موږ شروع کړی بس یو منټ اخلم. زما ډیر وخت نه دا یو ارمانو چې د تخبې کې دی یو مایاناز د جدید تعلیم یو اداره وي د څو کالو نه او زمونږ ملګري الحمدلله دلته موجود دي د هغو هم دا سوچو لیکن د کرایه ځای نیول هغې کې پارټیشن کول او کلاسونه جوړول دا مزاج نه و. الحمدلله مونږ ته یو پارټي میلاو شوه ډېر ښه خلک دی. زه د هغو سامړه د هغو صفت نه کوم. هغو سره زمونږ اګریمنټ ساینس زمونږ پراجیکټ د مایک کالج په نوم باندې انډر کنسټرکشن دی زیر تعمیر دی. زمونږ به انشاءالله کوشش دا وي چې په بهترین نه بهترین انداز کې اعلی کوالیفاید سټاف اعلی تعلیمي ماحول پرووایډ کو په جدید نه جدید انداز کې. د دې سره سره سحر کې د تمام کلاسز دپاره د بنیادی مسایلو د زده کړې دپاره به علما الحمدلله راځي. دا به کلاسز بلا تفریق اخلي او دویم ټیم کې د تعلیم یافته طبقې دپاره او د ملازمینو دپاره مختصر انداز کې به د خپل مشرانو علماو په سرپرستی او مشاورت د درس نظامی پروګرام هم شروع کوو. نو ستاسو ټولو خدمت کې عرض دا دی چې دا یو ښه سوچ دی یو نوی سوچ دی یو جدید سوچ دی. د دې په پروموشن او مخکې پرمختګ دپاره به تاسو ټول زمونږ سره انشاءالله ملاتړ کوئ. زه د حضرت اقدس رحمت الله علیه د هغو جانشین او د هغو صاحبزاده گرامی د هغو نور نظر او د دارالعلوم زکریا اسلام آباد ترنول ناظم تعلیمات د حضرت خلیفه مجاز حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتهم خدمت کې عرض کوم
چې راشي هغو بیانم وفرمایي او په خپل مخصوص انداز کې د الله رب العزت ذکر مونږ تاسو ته وکړي ډېر په انهماک سره بیان واورئ دا زمونږ د دې اجتماع اصل روح دی دا بیان دا د حضرت رحمت الله علیه درد دی جی ملګری یو اعلان واورئ دا ملګری یو اعلان واورئ زه بار بار درخواست کوم دا جلسه عامه جلسه نه ده چې په دې کې د کمپیل وشي په دې کې د بدنظمي وشي دا اصلاحي خانقاهي روحاني اجتماع ده او دا زموږ د تربیت ځای دی نو د تربیت څه تقاضي وي هغه به دلته پوره کېږي خو چې موږ وختي شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رخصتو ما ملګرو نه ډېره ګیله وشوه زه په دې ځان دپاره نه ویم دا زموږ د سر تاجونه راغلي دي او زنه برابر بېادبي وشي نو د دې خانقاه او د دې اجتماع هغه اصل روح به خدا نه خواسته هغه به فوت شي نو لهذا یو خدا بیان انتهایی اهم دی که هر څوک هم تشریف راوړي زموږ میلمانه دي ډېر عزت احترام به کوو لیکن څه قسمه نارهبازي او څه قسمه بدنظمي دا به بالکل نه وي تاسو په خپل ځایونو کښېنئ او دلته دا ملګري چې کوم اولال دي خدمت والا زما د دوی خدمت کې عرض دی چې تاسو مونږ سره لږ وټې تعاون وکړئ په خپل ځایونو کښېنئ میلمانه به انشاءالله په خپل ټایم باندې دلته راشي لهذا دا بیان د دې اجتماع روح دی دې طرف ته توجه ورکړئ حضرت ډاکټر صاحب عنقریب را رسېدونکی دی خو زه به بیا هم درخواست وکړم چې دا خانقاهي روحاني اجتماع ده د څه قسمه نارهبازۍ د دک کمپیل او د کېناستو پاسېدو به ضرورت نه وي الله دې ما تاسو ټول خوشحاله ساتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال نبينا صلى الله عليه وأصحابه وبارك وسلم المرء مع من أحبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أيا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك طه سيد الرسل ثم الصلاة على المختار سيدنا ما زأزأ البرق في شام وفي يمن شوق محبت او منی سرا سرور کونین امام الانبیاء شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پذات اقدس مانتے
استاذ خدمت کی درود و سلام العلیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دانن چې کوم وخت کې ما او تاسو دلته ناست یو، دیتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې نورانی شپه ویل کړ دي، د رڼا شپه، د نور شپه. او مازیګر نه زه دلته ناست یم چونکې دا یو روحانی اجتماع ده، اصلاحي اجتماع ده. او دلته دې وخت کې د دې تختبۍ نه، د مردان نه، د صرف پاکستان نه، بلکې د عالم اسلام عظیم شیوخ، محدثین، علما، قراء، دیندار او د دین هر شعبه سره تعلق ساتونکي اکابرین جلوه افروز دي. زوم دغه خدمت کې ډیر وخت نه ناستم، یو کمې مې محسوس کا، هغه درد زمونږ د حضرت مرشد پاک نور الله مرقده وو، او دلته په دې علاقې ته هغه ډیر تشریف راوړه او ډیر انتظار به یو چې دا تختبۍ ته به زه کله ځم، شیرګړ ته به کله ځم. وجه سوا چې ستاسو دینداری، ستاسو مینا، دین اسلام سره تعلق، رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره عشق، دی سیزونو باغول ژوند کې خوند ورکو. او به فرمایل چې الله پاک د دې دنیا مینا زما زړه نه روکا کړی ده، او دا دنیا څه شی ده، او څومره به څوک استعمال کی او څومره به جمع کی. په دې دور کې د قارون نه زیات مال څوک نشي جمع کولی، د مادیت انتهایی دور ده. نو د هغوی یو مزاج مبارکو، او بالخصوص داسې اجتماعاتو کې به هغو به طور خاص خپل میزبانانو ته دعوی چې د اجتماع نه مخکې به هم د درود شریف مجلس وي، او د اجتماع دوران به هم په سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول الله خوند اونک صلی الله بیالک پوزور ہوئے صلی اللہ. دا د هغو مزاج مبارکو چې څومره بچا درود شریف وي او څومره به هغو ته ما به اکثر ملګرو ته وي چې د حضرت په زړه کې کوزېدل غواړئ نو د درود شریف کثرت وکړئ او هغو ته د هغې اطلاع وکړئ، او هغه د درود شریف والا سره به د هغو بې انتها زیاته مینه وه. نو ځکه څومره ساعت چې زه دلته ناستم، نو په دې معاملې کې ما لغونده کې کمزوري ولیدله چې د درود شریف د رسول الله مبارک نوم راځي، نو موږ درود شریف نه ویو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک بچ څومره ځله راځي، په تاسو او ما باندې لازم دي چې موږ سرور کونین باندې درود پاک ولیږو. او دا د اوچت درته زه کوم چې حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم زمونږ د سلسله برکت دی، هغه تشریف فرما دی. فضائل درود شریف کې حضرت شیخ زکریا صاحب نور الله مرقده چې هغه د دې صدی عظیم محدثو او لفظ شیخ الحدیث الله پاک د رسول الله مبارک د احادیث او د خدمت او د مینې په برکت باندې هغه سره خاص کړو. دا د هغه خاص سوا
نو هغه فضائل درود شریف کې ډیر واقعات داسې لیکلي دي چې الله پاک د ډیرو ګناهګارو مغفرت په دې خبرې کړې ده چې د خلې نه درود شریف ولسته اخوا کنو هغه درود شریف عادت جوړ شو او مرګ نه بعد د نور څه عمل نو خو په دې یو عمل ولا الله پاک جنت نصیب کړ. درود شریف دا ذکر الله بھی دے او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم هم دے. ځکه چې رب العالمین فرمائی الله پاک ته دا وینا کولو ضرورت نشتا اخو رب دے بس هغه خو کون د حکم مالک دے من غلامان یو نوکران یو بندگان یو د غلام څه جرأت دی چې د مالک مخ کې سترګې اوچتې کی غلام خو غلام دی غاړې کې توق دی سر به دې کتی او رب العالمین دی د هغو دومره وینا موږ له کافي وه چې زما غلامانو زما حکم دی زما په خوږ پیغمبر سلام وایئ درود شریف وایئ الله له خو دقه عمره کافي وه لیکن رب په کوم مینې په کوم محبت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خیر قرآن کریم کی فرمائی وی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے مومنانو اے زما غلامانو زما بندگانو ز رب العالمین او زما فرشتے ټول فرشتے من رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے دے خپل شان مطابق درود و سلام لیگو. اے ایمان والو تاسو هم په خوږ پیغمبر مانتے درود و سلام وایي صلی الله. دیکھیں څومره مینه ده یو پلار زوی ته وایي بچیا دا کار وکړه هغه بچی مانته لازم دی چې زه یې وکړم. یو مرشد مرید ته وایي چې دا کار وکړه یو استاد شاگرد ته وایي چې زیه دا کار وکړه یو امام صاحب مقتدی ته وایي یو سیاسی لیډر خپل کارکون ته وایي نو هغې کې بیا د بحث گنجایش نشته چې دې کې به ما ته فایده یې او که نه فرمانبرداري دا ده چې زوی دې د پلار خبره ومني. د فرمانبردارۍ تقاضا ده چې مرید صاحب د خپل مرشد خبره ومني شاگرد د خپل استاد خبره ومني. لیکن چې کله مشر دا ووایي چې ای بچیا دا کار ګورې زه ما کومه او زما زړه غواړي چې دا کار تو ما وکړې د هغې هغه خوند بدل شي د هغې کار هغه رنګ بدل شي. نو ځکه زمونږ حضرت جي رحمت الله علیه مانته به دې څیز ګوره ډېر زیات اثر غورځاو ډېر زیات چې مجلس کې به ناست وو نو د هغو به دا خواهش و چې د هر انسان بوډا دی ځوان دی بچی دی میندې خویندې دي مشران دي کشران دي چې د ټولو ژبې د رسول الله مبارک درود شریف نه مزین او معطر وي. او ګورئ حضرت با اکثر دا فرمایل نن سبا زمانې کې ټول پریشانه دي یو هم داسې نشته چې هغه د تکلیفونو نه پاکي. څوک خپل د وجود د لاسه پریشانه دی څوک د معاشرت د لاسه پریشانه دی څوک د معیشت د لاسه پریشانه دی څوک د اولاد د لاسه پریشانه دی څوک د کورنی ماحول د لاسه پریشانه دی. داسې دا او که نه ده هر انسان پریشان دی او که نه دی. زمونږ حضرت رحمت الله علیه به یو جمله فرمایله که د ټولو پریشانیانو او غمونو نه نجات او خلاصي غواړې نو په کونینو سردار مانته څه وایه صلی الله علیه وسلم. دا خو د هغو یو درد و. نو موږ به انشاءالله درود شریف ویو دلته به هم ویو او چې دلته نه لاړو بیا به هم ویو انشاءالله. په دې مانته الله پاک څه انعام راکوي. حدیث شریف کې راځي حضرت انس رضی الله عنه راوي دی اکابر او خصوصا حضرت شیخ تانی بابا جی صاحب دامت برکاتهم نور حضرات دا ټول علما او د صلحا او اجتماع ده
نور رڼا به دوی ته پرېږدو خو موږ به مختصر له پاسه نه تیر وځو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود شریف ولولي الله جل شانه دله 10 فائدې نقد ورکوي. ځکه چې دا درود شریف یو داسې نسخه ده، داسې عمل دی، داسې وظیفه ده چې د ده په قبولیت کې ګورې شک نشته. موږ موږ وکړو ماښام حضرت شیخ سے پسې مو کو او الله نه دا یقین دی چې ان شاء الله زموږ موږ به قبولي، ځکه چې هغه توفیق را کړ دی، هغه د خوږ پیغمبر واسطه ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورساو پسې مو وکړو نو یقین او ګمان او حسن ظن مو الله نه دا دی چې زموږ موږ به قبول کړي. دغسې ده که نه؟ لیکن په زړه کې بیا هم شک وي چې پته نشته زما دا موږ به قبول شوي او که نه. تلاوت مو کړی دی، زړه کې مې شک باقي دی، رمضان روزي تېرې شلې مونږ ایښې وې خو په زړه کې مې شک وي، یقین مې دا دی چې قبولې دي خو په زړه کې مې شک شته. واحد دا وظیفه ده درود پاک چې د دې په قبولیت کې شک نشته، ځکه چې رب العالمین درته په خپله وایي چې زه یې کوم نو ته یې هم وکړه، زما فرشتې کوي ته یې هم وکړه. انس رضی الله عنه فرمایي یو ځل درود شریف مانته 10 فائدې نقد الله پاک تعالی را کوي، ستا 10 ګناهونه معاف کیږي په دې یو ځل مانته، په دقه یو ځل مانته ستا 10 درجې بلند کیږي، تا مانته دی الله پاک 10 رحمتونه نازلېږي او یو روایت کې دی چې ستا 10 ګناهونه په دې یو درود شریف مانته معاف کیږي. او ورسره چې بیا سلام وایي دا صلی الله علیه وسلم دا صلات بھی دے سلام بھی دے دواړه دي دې کې. نو چې ورسره سلام وایي الله پاک طرف نه لس سلامتی په تا باندې نازلېږي. یو روایت کې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک په پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وایي دلته موږ ټول عاشقان ناست یو، ټولو ته هوا ده د عشق صلی الله دا د نور والو اجتماع ده، د بې نورو نه ده. او نور والا څوک چې د هغو زړونه د الله یاد او د رسول الله مبارک درود و سلام سره او اتباع سنت سره منوري او سنت نور به موږ کې کله راځي چې موږ ډېر زیات د رسول الله مبارک خدمت کې هدیه د سلام لیږو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي څوک چې یو ځل خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ولولي الله پاک هغه له څو ثواب ورکوي، یو قیرات ثواب ولا ورکوي، یو قیرات. اوس قیرات څه ته وایي؟ اکابر خو پته ده، اکابرو ته پته ده، علماو ته پته ده، خو دا زما دا ځوانان وروڼه چې راغل دي دوی ته به پته نه. حدیث کې راځي محدثین لیکي چې قیرات ګورې دومره وزن دی، حجم یې دومره دی لکه د احد پهاړ غر چی. احد پهاړ احد غر هغه 20 کیلومتره مانته مدینه منورې کې دا ستاو شوی دی، د جانان په کوڅو کې دا بار بار داسې تاو شوی دی او د هغې برابر الله پاک په یو درود شریف مانته ګورې ثواب درکوي. او حضرت شیخ رحمت الله علیه لیکلی دي د علامه سخاوي صاحب حوالې سره یو واقعه لیکلې ده. هغه دا لیکلی چې په مصر کې یو بزرګ تیر شوی دی، ډېر لوی عظیم محدث و بزرګ و، غالبا نوم عطا ابن یسار دی او دی به چا سره میلاوېده نه، د دې الله والا خپل رنګي چا خواته به نه ته چا سره به نه میلاوېده، بس هر وخت به خپل یاد و عبادت کې مشغول و، مونځ له به راوته، مونځ به یې وکړه، جمع به یې وکړه، واز و نصیحت به یې وکړه او بیا به ته دا خلک ترنه لږ خفه و چې کوم ځای کې دوی پاتې کېدله دوی ترنه خفه و چې زمونږ ستاسو خواته راځو او تاسو موږ له وخت نه راکوئ.
نو لږ وخت نه بعد د خلکو وکتله چې زمونږ دا مشر چې دی دا د الله ولی دی په هغه علاقې کې مثلا دا کوڅه ده او داسې یو دوه درې کوڅې لري یو بل کلی شي که نه چم ورته ویو مونږ یو بل چم یو بل کلی شي نو په دې قریب علاقه کې یو بل بزرګ دی ابن رشیق رحمت الله علیه دی هغه نوم دی نو ګوري چې دا زمونږ مرشد چې دی حضرت چې دی د موږ سره خو نه کېږي موږ له وخت نه راکوي خو د هغه مجلس ته ډېر ځي کثرت سره ځي نو د ملګرو ته نه تپوس وکړه چې حضرت دا څه وجه ده موږ له خو وخت نه راکوي موږ سره کښېنې نه د هغو مجلس ته ډېر کثرت سره ځې نو جواب یې وله ورکړه چې یو شپه ما خوب کې د نبی کریم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړه او ما ته یې وفرمایل چې بچیا هغه ستاسو قریب چې هغه بزرګ ابن رشیق رحمت الله علیه دی د هغه مجلس ته کثرت سره ځه وی ما ورته ویل چې خوږه پیغمبره ولې کوم داسې عمل دی چې دومره ستاسو خوښ دی چې د هغه مجلس ته ماله د تلو تاسو حکم راکړه وی ما ته یې وفرمایل چې هغه په مجلس کې ما مانته د درود پاک کثرت کوي او ته د هغه مجلس ته حاضرېږه سبحان الله درود شریف دا یو ډېر لوی عظیم نعمت دی دا زړه مړه زړونه دا ویښوي دا د دې د برکت الله پاک تکلیفونه لرې کوي پریشانیانې لرې کوي درود شریف به ویو انشاءالله که نه او دا خو د الله طرف نه انعامات دي که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې څه انعام راکوي الله ورته رحمت للعالمین ویلی دي د دواړو جهانونو دپاره رحمت هغو فرمایي تاسو کې چې څوک الله نصیب کی ورته بارگاه اقدس ته حاضر شي درود شریف دو طرح ویل کېږي که نه یا به روزه انور ته حاضرېږو هلته به ویو او یا به دلته نه ویو دغه دوه حالتونه دي څه خوش نصیبه به دې وخت کې نن د جمعې مبارکه شپه ده د ربیع الاول مبارکه میاشت ده او د ربیع الاول اختتامي جمعه ده د جمعې شپه ده څه خوش نصیبه به دې وخت کې خپل د جانان په کوڅې کې د شین ګنبد ته ګوري او د جالو مبارک زیارت به کوي څوک چې تلي یې تصور وکړي چې د محبوب کوڅې کې چې سړی حاضر شي د هغه څه کیفیت د بیان نه بار تصور نه بار څه خوش نصیبه به هلته حاضري رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم چاله چې الله توفیق ورکړي او هلته ورسي او زما بارگاه اقدس ته حاضر شي او په ما سلام ووایي نو زه هغه سلام ستاسو اورم او په هغې تاسو له جواب در کوم سبحان الله حدیث شریف دی محدثین ناست دي حضرت ناست تپوس وکړئ حدیث کې الفاظ دا دي من صلى علی عند قبر سمعته فاجابه څوک چې بارگاه اقدس ته لاړ شي موږ له خو چې الله کله توفیق خپل حضرت سره او هغو نه جدا را کړی دی نو حضرت به فرمایل عاجزي اختیار کوي او خپل به دا طریقه وه چې بارگاه اقدس ته به حاضره باب السلام نه مخکې نو دا خادمان فقیران به دوله به یې د جیب نه پیسې ووښکلې صدقه به یې ورکړې چې ګناهونو سره خپل محبوب خدمت ته حاضرېږم چرته متروک نشو او بیا به یې 2 رکعاته نفل وکړه صلات توبه او بیا به بارگاه اقدس ته داسې لکه بالکل اډو جسم کې دغه نی روح نشته حاضر بشه رسول الله مبارک وایي چې هلته څوک راشي سلام پیش کړي زه یې اورم او تاسو له جواب را کوم او د دې مثالونه ګورئ محدثینو په خپل واقعاتو کې بے شمار لیکلي دي د دې زمانې د دې صدۍ یو ځوان هندوستان نه روان شي زړه کې تړپي درود پاک کثرت کوي الله ورته اسباب برابر کی دا خبره یاد ساتئ د حج او د عمرې حاضري د بیت الله شریف او د محبوب د روزه حاضري د دې تعلق ګورې پیسې سره نه دی دا ټول علما فقیران اکابر ناستی مشایخ ناستی که اسباب ته کې نو دوی کې به یو سبب هم نه جوړیږي د 200 تنخواګانې دي زمونږ پنجاب والا کې پی کې والو منتخان دي
وي تاسو خو خپل امام له د 10,000 نه زیات تنخواه نه ورکوئ هغه خو هغه به ست دغه وکړي 10,000 خو لا ما ډېرې زیاتې وویلې 3,000 4,000 5,000 نو په ایمان ووایه دې زمانې کې خو چې یو ځل ډاکټر ته لاړ شئ نو د هغه فیسونه نه پوره کېږي لیکن بیا دا منور او مبارک مخونه وګورئ د یو په مخ باندې شتې تاسو ته به غم وښکاري تکلیف به وښکاري ولې زمونږ حضرت به وي دو چې د کم مالک نوکري کوي هغه مالک به دوله څنګه اوږې پاتې کړي سرکار نوکري وما ده سرکار خپل ملازمینو نه الاونس ورکوي زمونږ رب زمونږ اکابرو له وما خپل الاونس ورکوي خپل د رسول الله مبارک مینه ورکوي د دین عشق ورکوي مخونه مبارک منور کی نو هغه ځوان روان شه څو ورځې میاشت سفر یې وکړ او مدینې منورې ته داخل شه غسل یې وکړو کپړې یې واچولې لاړ خپل د محبوب په دربار کې حاضر شه او عرض یې وکړ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جانانا هندوستان نه مسافر راغلم ګناهګار یم ځوان هلک زما دا سلام قبول کړئ روزه انور نه ورته جواب راغی وعلیک السلام یا ولدی زما بچیه زما د پتا سلام او نن ګورې موږ او تاسو په کوم نوم یادو شیخ الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا غزوانو او دا جواب هر یو ته ملاویږي دا خو د الته د هغې ځای انوارات دي برکات دي اوس موږ او تاسو خو دلته ناست یو که نه دلته نه اوس څنګه هلته ورسو سبب نشته د کرونا په وجې جازونه بند دي ویزې بندې دي نشو تللی ګران ټکټونه دي رسول الله مبارک څه وایي تاسو چې د لرې نه ما باندې درود وایئ الله پاک سیاحین فرشتې مقرر کړي دي او هغه هر وخت حاضر وي په تمه یي څنګه چې دلته ما او تاسو درود ووایئ یو ځل ووایه چې ورسي صلی الله بیا ووایئ صلی الله دلته امتي ووایي موږ ووایي فرشتې واغسته سیده بارګاه اقدس ته حاضر شه پخوا به لا خلکو وی چې دا دومره زر به څنګه دی ورسي دا موبایل راوکاږئ جیب نه او داسې میلاو کوئ په یو سکنډ کې امریکا هم میلاویږي د سین لاندې ومه دغې کې میلاویږي څوک چې سین کې قطع بلکل دغې کې د هغه خبرې اورئ که نه او چې نور زیات جدید ټکنالوژي شله یو منټ کې دننه هغه سړی مخامخ تا ته سم ښکاري پلار زوی سره خبرې کوي بچی خپل پلار سره خبرې کوي د ساينس خو هر څه درته آسان کړه وی دا به څنګه رسي نو هغه فرشتې حاضر شي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان کې چې دی هغه د فلان کې زوی هغه تاسو خدمت کې دا هدیه را لېږلې رسول الله مبارک فرمایي زه په جواب کې تاسو دپاره دعا بی کوم او استغفار بی کوم زه حضرت ته وایم حضرت ماله دعا وکئ د علماو اکابرو ته وایم موږ له دعا وکئ مرید خپل استاد ته وایي خپل شیخ ته وایي شاګرد استاد ته وایي بچی خپل مور و پلار ته وایي او هغوی چې له دعا وکړي نو ځان سعادتمند ګڼي او چاله چې د دواړو کونینو سردار دعا او استغفار کوي د هغه قبولیت کې څه شک شته لیکن دا انعامات حاصلولو دپاره لغونده کې محنت ضرورت خو شته که نه نو یو ځل ووایه صلی الله په دې څومره وخت ولګېد ګړی ته وګورئ بیا ووایه صلی الله سیکنډ ولګېد که زیات ولګېد یو سیکنډ ولګېد نو په یو سیکنډ کې تاسو 50 نقدې فایدې حاصل کړې د الله سلامتیانې او درودونه په ځان باندې رحمتونه وورول د رسول الله مبارک د طرف نه درته په حقه مجلس کې لا ناست دی تا دپاره دعا او استغفار به وشله او غمونو نه بېغمي هم نصیب شي دا زړونه منور شي ماحول منور شي د زړه کیفیت بدل شي نو راشئ چې بیا خپل د ژوند ټول نظام دقه جوړ کړو
چې څومره فارغ وخت ملاویږي درود شریف کثرت به کوو به انشاءالله. څوک څوک دی چې نن وعده وکړي چې موږ به خپل کور کې روزانه ټول بچي لوی مشران 5,000 درود شریف به لولو انشاءالله. او ما درته لار وښیله صلی الله علیه وسلم 1 سیکنډ دی، 1 سیکنډ کې که نیمه ګنټه سهار کار له روان یم، ملازم یم، کار ګاډی چلوم، ګاډي کې ناست یم، لاره کې درود شریف وایا. دفتر کې ناست یم، لاس کې مې پن دی، کار کوم، نو ژبه خو مې نه چلېږي که نه، ژبې سره درود شریف وایا. مونځ له را روان یم، لارې کې په دې لارې کوڅې کې خبرې به نه کوم، درود شریف به ویمه. آسان کار دی. دلته څومره ساعتې موږ ناست یو، الحمدلله 100 زرګه الله پاک درود شریف توفیق نصیب کړ. نو دا ژبه خو موږ په دې نه به منور کوو او د دې به ګورې عادت جوړو، عادت بیا فطرت جوړ شي، جوړو به انشاءالله. او دا موضوع زما بله وه را دې ته زړه کړم چې نن د یو خو د جمعې مبارکه شپه ده. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما مانتی نورانی شپې او نورانی رز د درود شریف کثرت کوي. عرض شاقه نورانی شپې او نورانی رز نه څه مراد دي؟ وی فرمایل د جمعې شپه او د جمعې رز. دا نن د جمعې شپه ده که نه؟ الحمدلله د ربیع الاول مبارکه میاشت ده که نه؟ او سبا د دې اخري جمعه ده. نو په دې میاشت کې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی دنیا ته. د رسول الله مبارک سیرت بیانولو لګورې 1 ګنټه یو مجلس یو ورځ دا کافی نه ده، ځکه چې په کائنات کې چې کله نه دا کائنات جوړ شوی دی هغه ورځ نه واخله نن پورې نامه نگارانو، قلم نگارانو، قلم نویسو، سیرت نگارانو، محدثینو، مشایخو، اکابرو، فرشتو په کائنات کې ټولو د رسول الله مبارک سیرت لیکي او لیکي، لیکي او لیکي، لیکي او لیکي، زرګاو صفې توري کی، خو آخر کې هر یو دا لیکي بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. زمونږ د وس کار نه دی، موږ نه چې څومره کېدله موږ وکړه، دې نه پس ته زمونږ وس نشته. جواب دی دا خو یو داسې سمندر دی چې د دې ته نشته، سیرت پاک د دې کناره نشته. او ګوره اصل مقصود د رسول الله مبارک سیرت ته، صورت هغه هم د ډیر عظیم د سعادت خبره ده چاته الله نصیب کی. لیکن منګ او تاسو ته حکم څه دی چې ګوره د رسول الله مبارک سیرت په اپنا وای. او سیرت څه دی؟ الله څه وایي؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. تاسو لپاره نمونه که ودونه دي، که غمیان دي، خوشحالیان دي، دعوتونه دي، کاروبارونه دي، تاسو لپاره نمونه زما د محبوب ده. کامیابی هم دی کې ده. او چا چې د رسول الله مبارک طریقې اختیار کړي هغه له ناکامي نشته، کامیابی ده. دا د الله وعده ده. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که د الله محبوبان جوړېدل غواړئ آسانه نسخه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل زړه کې ځای ورکړئ، هغه له خپل محبوب کړئ، د محبوب اداونه هغه محبوب کړئ. نو دا د سیرت میاشت ده او تاسو به د ټولې میاشتې کې اورېدي دي. او سهار نه دلته ومه دقه مجلس دی د دې چې څومره دو تشهیر کړی هغه هم د سیرت په عنوان دی. او زمونږ د مشرانو زیاته خوشحالي به په دې وه چې د خبرو نه زیات د معمولانو نه زیات عمل وکړی شي. او دلته موږ په دقه نیت راغلي وو چې موږ به څه وړو او بیا چې د چا فیضان سره الله پاک دا نورانی مجلس موږ ته نصیب کړی دی، د هغو خو ټول ژوند د ټول ژوند خلاصه څه وه؟ عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم، عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم. خپل د اکابرو هغه خبرې پې صحیح راتلې چې د رسول الله مبارک دیوانه دی. هغو باندې غلبه څه وه؟ د الله د ذکر او د رسول الله مبارک د عشق. او عشق دپاره به دا وي چې درود شریف زیات ولئ. په دې مجمع کې ډېر خلک ناست دي چې زه یې پخپله پیژنم، د هغو په مخونو باندې دا ګیرې چې دي دا د حضرت جي مبارک رحمت الله علیه په برکت الله. سبحان الله. دا نقد کار دی.
دا څومره خیرونه برکتونه چې تاسو ته نصیب کیږي دې کې د هغو سلسله د موږ نیت کوو که نه کوو هغه به الله پاک هغو ته رسوي د هغو ټول ژوند هغه د عشق مصطفی نه عبارت و ذکر الهي نه عبارت و دا څومره مجاهدې چې دي دا تاسو د یخ کې دلته تشریف فرمایئ ناست یئ یو لوی طویل وخت نه ناست یئ دا مجاهده دا ذکرونه دا اذکار دا خانقاهي معمولات دا څه دپاره دي د دې مقصد صرف یو دی چې موږ نه رب راضي شي چې موږ خپل الله وپېژنو نور د دې هیڅ مقصد نشته فقط دغه مقصد دی چې رب راضي شي او دا اسباب دی هغې دپاره رب راضي کولو دپاره دا ذکر دا ضربونه دا ټول دقه دپاره دي دا څه نوی شی نه دی نن سبا عجیبه زمانه راغله نه په خپله د الله نوم اخلي او که بل اخلي نو هغه ته وي دا بدعت دی دا اوس زه دلته ناست یم تاسو که زما زنده آباد او مرد آباد نارې لګول شروع کړه نو زه به نه ویم چې دا ګورې غلط کار دی ولې چې زما نفس پې خوشحالیږي زما نفس پې خوشحالیږي او کوم کار مانته چې رب العالمین خوشحالیږي هغې دپاره موږ فتوې راوکاږو یو ځای نه راوکاږو بل ځای نه راوکاږو حضرت به وي لګوئ فتوې یقال له مجنون ذاکرینو خپل یو دغه دی حضرت مدني رحمت الله علیه به داسې ذکر کو مدینه منوره کې چې کله به هغه فرط جذبات کې رالو نو سر مبارک به یې سنې وخت کې دیوال سره ولګېد خو پته به ورته نه وه الله قرآن کی فرمائی فاذکرونی اذکرکم قرآن کریم کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا شرایط محدثینو لیکلی دي فقهاو لیکلی دي لیکن کم کار چې ستا په زړه نه لګي او ته په هغې باندې فتوا ورکړي نو ګورې دې ته به موږ سوچ نه کوو موږ به هر د شریعت په دایرې کې هغه لار اختیاروو چې کوم زموږ زړونو کې د الله مینه اچي د الله محبت اچي د الله معرفت پیدا کوي نو نن سبا دا ظالمان هم پیدا شوي دي که ته ذکر کوې وي دا مه کوه خو که سندرې اورې وي خیر دی کمزور ایمان والا دی رو رو به په خپله ښه شي خو که د الله نوم اخلي نه 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 دا ونه کې د هغو ته د هغو لار مبارک او موږ ته زموږ لار د الله مبارک موږ له د الله داسې ذاکر جوړ کړي چې کله دنیا نه ځو نو زموږ په ژبه د الله رب العالمین نوم مبارک او دا به هله کېږي چې دنیا کې د دې مشق وکړو چې څو دنیا کې موږ د دې مشق نه دی کړی دا به موږ ته نه نصیب کېږي او دا به موږ کله حاصلو د دې روحاني اجتماعاتو مقصد ګورې هم دا دی چې موږ د الله نوم مبارک زده کړو او زموږ زړونو کې د الله مینه او محبت پیدا شي موږ د درود شریف فضائل برکات واورو او په سنت عمل کولو توفیق الله موږ ته نصیب کړي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک منور نگاه شفقت هغه په موږ باندې راشي نو دا د دې اجتماع مقصد دی اصل خو نن دلته بیان او دلته د بیت مجلس هغه زمونږ د حضرت جی رحمت الله علیه محبوب منظور نظر د هغې مسند نشین زمونږ د سلسلې مشر نگران حضرت صاحبزاده قاری عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتهم د هغوی راتګو او دا اصل نگرانی هر څه د هغوی ده دا برکات د حضرت نه بعد د هغو دي لیکن چونکې هغوی 3 ورځې مخکې شدید بیماری پې راغله او ډینګي حمله پې وشله نو دې وخت کې هم ډېر شدید تکلیف کې و سهار چې هم ما اجازت غوښته چې زه لاړ شم نو سترګو کې اوښې وې ځکه چې زړه یې دلته انښتی و دا څو ورځې مخکې ورته ډاکټرانو وویل اپریشن کول دي د ګردې یو نو ما ته وفرمایل کور کې موږ وروڼه ناست وو نو ویې فرمایل چې دا اپریشن نه کومه د دې پروګرام نه بعد به کوم نو موږ ورته ویل چې لیټ به شي ډېر زیات ځکه چې 18 mm ګیټۍ ده په ګردې کې نو دې سره ډېر زیات تکلیف دی دا جمله یې وفرمایله چې نه وروڼو په دې مې مه مجبوره کوئ نه کوم دا پروګرام وکړم او هغې نه پس ته به یې وکړم لیکن بس د الله تعالی مشیت انسان پکې څه نشي کولی بعض دفعه
یو شخصیت په خپل موجود نه لیکن د هغه دعاګانې د هغه توجهات دم رہی چې هغه الله پاک ته ډیر زیات هغه استراري کیفیت د هغه سار من ولیده زموږ خپل طبيعت ور سره د کمزور شه بهر حال موږ به د الله پاک نه خپل د مشرانو د صحت او د دعاګانو د اهتمام وکړو چې الله د دې د سورې زموږ په سرونو قائم دائم ساتي دا زموږ د مشرانو هغه خوري ګلونه دي چې ګل چې هر څنګه وړي کی او که غټي د هغه خوشبو رسی هغه ته چې انسان ګوري زړه په خوشحاليږي الله جل شانو دې منګلا د دې مشرانو قدردانې توفیق نصیب کړي نو زما مشرانو دا مجلس دی درود شریف او د ذکر مجلس دی ما ته حکم چې تاسو په مجلس ذکر روم کوئ ما نه بعد ملمانه دی بیا تاسو ډیر وخت نه ناسئ زه ډیر اوس وخت نه اخلم خو دومره درته عرض کوم چې خپل د مشرانو لمن مه پرېږدئ ځوانانو علماو ته عرض کوم نن سبا ډیر د فتنې زمانه ده نن سبا یو فتنه دا ده که زه د یو مرشد نه بیت شوی ما او ښه په تسلی بیت شوی ما بل را پسې ولګي الله ته دله پرېږده هغه بل دی هغه نه به بیت شو د پلار نسب بدلیږي حالانکه تره خو هم د پلار رور دی که نه تره خو هم د پلار رور دی نو تره ته زه ولې پلار نه ویم تره ورته ویم لې چې زما ښي بي ده او ګس بي ده یوه مې ښي لاس دی یو مې ګس لاس دی ګورې دا لار ډېره باریکه ده څوک چې د کم مرشد نه بیت یی بشرطې چې هغه مرشد هغه متبع سنتي چا نه چې بیت یی هغه د نورو نه مه متاثره کېږه خپل شیخ سره تعلق مضبوط کړئ حضرت گنگوئی رحمت الله علیه فرمایل هغه د وقت امام اعظم ابو حنیفه هغه ته ویل کېږي حنیفه وقت زمونږ د دیوبند سرخیل هغه د کم مرشد نه بیتو حاجی امداد الله سے مهاجر مکی رحمت الله علیه حاجی صاحب رحمت الله علیه مروجه عالم نو فاضل نو سند ورسکه نو چا ورته ووی چې ته خو د یو غیر عالم نه بیتې که مروجه عالم نو ته خو یو غیر عالم نه بیتې حاجی صاحب ورته وفرمایل دا حضرت گنگوئی ورته وفرمایل چې د الله بنده ما حروف لست دي او هغه په عمل کړی دی سبحان الله هغه ته د علم نور حاصل شوی دی هغه دی جمله مفهوم مبارک داو او بیا ورته وفرمایل چې زما مخ کې جنید شبلی بغدادی ناستی ایو طرف تھا ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوں خدا کی قسم میں جنید شبلی بغدادی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا ولی تا ته خو چې څه ملاو شوي دي ستا د مرشد د خاطره ملاو شوي مرید چې صحیح نیت سره ناستی که شیخ ډاکو مای الله پاک د هغې د شیخ د مرید د اخلاص د برکته هغه شیخ منتو مسارات ورځي هغه شیخ لیکلی دي د یو مریدو د هغه نوم بیا عبدالرحمانو یو پیرو ځان نه پیر جوړ کړی نن سبا دا پیران هم ډېر زیات دي که کړۍ به یې په خپو کې اچولي غاړو کې به یې زنجیران اچولي سترګې به یې د چرسو نه خو سرې سرې او دا پونچ یې سرکار دی موز یو نه کوي پلیت ګرځي نه حدیث کې څه راځي ولی دی الله څه ته وایي اذا رؤو ذکر الله د چا مجلس کې ته کښېنې ستا په ژبه د الله نوم راشي ستا زړه منور شي د چا په لاس کې لاس ورکې ستا په ژبه د درود شریف کثرت راغی د مزونو اهتمام راغی په کور کې د دینداري راغله دا د الله ولی دی محبوب دی څوک چې تا د دین نه لرې کوي هغه د الله ولی نه دی هغه د شیطان ولی دی هغه د رحمان په لارې نه دی نو یو خو سالکینو ته دا درخواست کوم زه هم د سلوک یو طالب یم خو خپل د مشرانو په څپلو کې مې دا لیدلي دي زمونږ حضرت به فرمایل خپل مرشد پاک رحمت الله علیه باره کې چې هغه مقام خو ډېر اوچت دی د هغه د کور سپی ما دپاره د شیخ مقام ساتي زمونږ د حضرت شیخ رحمت الله علیه صاحبزاده ګرامی صاحب راغلی و ما طلحه صاحب تاسو ډېر حضرات واقف یې دارالعلوم ته تشریف راوړی و نو حضرت رحمت الله علیه موږ اولاد ته او استادانو ته وفرمایل چې ګوره خیال ساتئ دا نن زما که تاسو مانته څه حق دی نن د هغې حق ادا کولو ورځ راغله چې زما د شیخ زوی درنه خوشحاله لاړ شي خپل سلسله او خپل نسبت به ګوره مضبوط جوړوئ
هر پاک مرشد نه چې تاسو کې څوک بیت دی که زمونږ سلسله کې دی که نورو اکابرو نه حضراتو نه بیت دی ورې دا یاد ساتئ خپل د شیخ تنقیص ګورې ونه کوئ په زړه کې کمی را نشي. او زه خو نن حقیقت ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته حضرت حافظ اختر علي صاحب دامت برکاتو هم ناستو، زمونږ د سرتاج حضرت تاڼې باباجي صاحب دامت برکاتو هم ناستو، مازدیګر نه بعد د حضرت شیخ ادریس صاحب دامت برکاتو هم بیانو، او نور دلته د حضرات ډېر ناستي. اوس وخت نشته چې زه نوم واخلم. نو موږ ته خلک وایي تاسو له والد صاحب رحمت الله علیه څه پرېښي دي؟ د خلکو لالچ یې که نه دنیا ده. نو موږ ورته وایو موږ چې کوم مجلس ته ځو زمونږ حضرت موږ ته د الله محبوبان پرېښي دي، د الله دوستان ولیان پرېښي دي. دا ټول د حضرت ډېر محبوب اجل خلفا دي. موږ ته خو الله پاک دا نور را کړی دی. او دې مجمع ته راتلو سره زما په خپله یو عجیبه کیفیت دی. الله جل شانو دې صدا آباد ساتي او زه ډېر زیات شکر ګزار یم خپل د دې خوږ ورور. او ګورې مرید داسې پکاري. لازم موږ مثال ورکو. نن نوې ما دا خبره دغه نی مخامخ نی کول، خو که مرید وي نو بیا داسې وي لکه چې علامه صدیق صاحب دا مرید محض دی. دو ته حضرت ویلیو چې دې کسانو سره به نه ځې. دی ورته حضرت هر څه تن من دن قربان، حالانکه هغې کې ورته ډېره دنیا وه. ډېرو معاملاتو کې حضرت رحمت الله علیه ورته دا به نه کوي، دا وکړه سر خم تسلیم. زړه مني که نه مني، عقل کې راځي که نه راځي، داسې سړي له بیا الله پاک ډېر لوی مقام او مرتبه ورکوي. او حضرت رحمت الله علیه پروس کال روجې کې وفرمایل چې زما زړه غواړي دې له دې سلسلې اجازت ورکړي. بیا دا 13 روزه چې حضرت کومه 13 کړې وه اخري روزه هغې کې بیا وفرمایل چې دې له زما زړه غواړي چې زه اجازت ورکړم. او بیا زموږ مشر صاحب ته ویلي چې دې له سلسلې اجازت ورکړي. دا د حضرت رحمت الله علیه هغه برکات دي. نو ځکه داسې او ماله ډېر فخر راځي په دو مانتې او د دو رفقاو مانتې. نو خپل مرکز سره خپل ترانسفارمر سره به تعلق مضبوط ساتئ. حضرت به فرمایل پلار یو وي ترونه ډېري. پوه ان شاء الله الله رب العالمین دې زمونږ دا اجتماع قبوله کړي او الله پاک حضرت باندې چې کوم رنګ و هغه درد هغه رنګ د خدای په مونږ وخیږي، هغه درد د الله مونږ ته نصیب کړي. او الله دې حضرت شان کې عشق، قبولیت، مقبولیت د رسول الله مبارک مینا هغه زمونږ زړونو کې هم واچي. او درود شریف ډېر کثرت زما دا درخواست دی. زمونږ حضرت رحمت الله علیه چې همیشه به چېرته ته چا ورته ووایي چې نصیحت وکړئ نو وی به فرمایل چې زه چې کله مدینې منورې نه رخصتېدلم نو زما مرشد پاک ته ما ووایي چې حضرت ما ته نصیحت وکړئ. او حضرت ما ته نصیحتونه وکړه. او ولې دا وفرمایل چې بچیا مرګ به هر وخت زړه سره یادوي. یو ورځ مرګ دی د الله بارګاه ته تلل دي، الله مخې له به ځو، مختورنه نه شو، مرګ له هر وخت یادو. حدیث کې راځي څوک چې مرګ زیات یادوي د هغه زړه نه د دنیا مینه ختم شي. ګورې دا دنیا ګټل ګناه نه ده، دنیا ګټئ خو د دنیا اثر ماخلی، د دنیا مینه په زړه مه راولئ. او دویم نصیحت به دا کو هر کار کې به دنیا ته نه ګورې. دا مې سرګنۍ ده خوشحالیږي نه خوشحالیږي، دا مې دوستان یاران دي، دا داسې نه، دا به ګورې چې خوږ پیغمبر علیه السلام کار مبارک کم یو دی، ځکه چې هغې کې د الله رضا ده. هر کار کې به د سنت اهتمام کوي. او دریم نصیحت به دا کو همیشه چې څومره وخت در سره یي فارغه وخت درود شریف وایه. او د وصال نه مخکې 2 شپې مخکې چې کله خبرې له آخري خبرې وي دا نصیحتونه یې موږ ته وکړو. اول چې د سلسلې معمولات مه پرېږدئ، دا د باطني ترقۍ ذریعه ده. نن سبا کمزوري ده، اکثر ملګري د سلسلې دا دغه کوي. هغوی ته زموږ دا درخواست دی قضا مه کوئ، قضا کوئ مه، پرېږدئ مه. ها قسطونو ته یې کوئ، 4 تسبیح دي، یو تسبیح سهار وکړئ، یو ماسپښین وکړئ، یو مازدیګر وکړئ، یو ماسخوتن وکړئ، خو پوره کوئ ضرور. ګورئ نو فرمایل چې بچو دا د باطني ترقۍ ذریعه ده. کم شیخ چې تاسو ته تسبیحات ښیي. دویم یې وفرمایل تهجد مه پرېږدئ، دا د ولایت اوله سیړی ده. خپله یې هم ټول عمر ژوند تهجد نه وکړي.
او درې مې وفرمایل چې خپل د مشرانو لمن مضبوطای سره ونیسئ. تحقیق هغه دی کوم چې زمونږ اکابر وکړه او دنیا نه لاړل. دا نن سبا سوشلي مولیانو پسې مه ځئ، بې ادبه مه جوړېږئ، ګستاخه مه جوړېږئ. خپل د مشرانو لمن مضبوطه ونیسئ. کامیاب هغه دی چې خپل د مشرانو، او دا مشران ګورئ موږ دپاره وسیله ده. نن سبا د وسیلې منکران دي، حالانکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو الله نه ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیله، او هغه ته د رسېدو وسیله تلاش کړئ. وسیله څوک ده؟ دغه مشران دي، مشایخ دي، استادان دي، اکابر دي، او د دوی په واسطې دا سلسله ځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، او هلته نه بیا موږ رب العالمین څخه. دا وسیله ده، دا څه نوی شی نه دی. وشله نو دا فرمایل چې خپل د مشرانو جامد مقلدان شي. او اخري نصیحت چې کوم فرمایي ډېر عجیبه دی. وی دا الفاظ دا زمونږ په ژبه نه راځي، خو د هغو الفاظ دي مونږ ته. هغه الفاظ درته ویم. وی په ما ناپاک او ګندګیر مانته چې الله پاک څومره احسانات کړي دي، ورې د هغې هغه ټول د درود شریف برکت دی. سبحان الله. دا د حضرت اخري هغه نصیحتونو دی نه پس ته بیا به صرف ذکر به او درود شریف به بیا به خبرې نه وې. نو موږ دلته عمل دپاره حاضر شوي وو، او دا ستاسو مینه ده چې موږ دلته رالو. مشر صاحب مبارک تشریف راوړه، او هغوی بیمارۍ په وجې دومره دغه و چې قدم کته نشي ایښی، بېګا ملګري دوی تلي ورڅخه. نو بهرحال الله پاک دې دا دیره او الله پاک دې دا کار دا میشن دا آباد ساتي. او زمونږ سلسلې دپاره ډېر مبشرات دي، ډېر مبشرات دي. حضرت جی رحمت الله علیه دپاره په خپله ډېر مبشرات په ژوند کې به وو، د دنیا نه تلو نه بعد به وو، او د هغو خپل د سفر آخرت باندې پوره پوه وو. د روژې نه هغوی په خپله هم خوبونه لیدلي وو، سلسلې ډېر لوی بزرګان هم داسې خوبونه لیدلي وو. او د بیمارۍ کې په خپله یو ورځ ډاکټر ته وی د وفات نه یو هفته مخکې، وی ډاکټر صاحب زما دا صحت به څنګه وي، ستا څه خیال دی، زه به اوس ښه کېږم؟ نو هغه ډاکټر صاحب ورته ووایي چې حضرت زه د الله نه ډېر امید ساتم ستاسو صحت ښه دی. نو حضرت ورته موسکی شي، ویې خندل، وی دا تسلیانې مه راکوه. وی ما نن چربانګ د رسول الله مبارک خوب کې زیارت کړی، داسې ولاړ یم یو ځای کې بیان کوم، لکه داسې جنازې منظر چې خلک داسې ناست دی او زه بیان کوم، او شاته نه آواز راشي، لکه څوک چاته آواز کوي آواز راشي، زه داسې شاته وګورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی، او ما ته وی را قریب تشریف راوړي، لاس نه مې ونیسي، وی عزیز الرحمن بچیه راځه. نو ډاکټر ته یې وویل ډاکټر صاحب زما اوس وخت دغه دی، او دې خوب نه بعد بیا خپل وصیت نامه به ولیکله، د خلفاو په نوم، مریدینو په نوم، د اولاد په نوم، خاندان په نوم، هر څه د ژوند خپل دغه یې کړه. نو الله پاک چې دا مقام مرتبه ورکوي عزیزانو دا داسې نه ورکوي. دې دپاره به څه کول راځي، او هغه کول څه دي موږ دپاره اوس ډېر آسان دي. پخوا خو به ډېر مجاهدې وي، اوس خو ډېر اسانه ده. نو کله چې الله پاک موقع درکوي، د حضرت رحمت الله علیه دلته اجل کبار خلفا دي، شیرګړ کې حضرت شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب دامت برکات هم دی، او دلته قریب زمونږ التانی بابا جی صاحب دامت برکات هم دی، دا څنګه حضرت حافظ اختر علي صاحب دی، نور زمونږ دا ډېر لوی لوی حضرات ناست دي. وخت نشته چې زه نوم واخلمه. دغه شان کې حضرت مولانا علامه صدیق صاحب د سلسلې حضرت دوی ته اجازت دی حضرت د سلسلې تر کې دوی دي، نور ډېر ملګري دا حضرات دي، دوی څخه ځای لږ وخت کښېنئ. صحابه او ته صحابیت مقام د صحبت په وجې میلاو شوی دی، د الله د محبوبانو رنګ په انسان باندې راځي. تاسو چې دلته څومره ساعت نه ناست یې، تاسو ته ذکر نصیب شوی دی، په ایمان یې ووایئ، درود شریف نصیب شوی دی، د ژبې نه درود شریف، د سترګو نه د الله د محبوبانو زیارت، او غوږونو نه د الله د دین کلام الله نعتونه او ذکر درود شریف، دا نصیب شه که نشه؟ نو دقه خو صحبت دی کنه. او دا چې لګاتار انسان اختیار کی نو بیا زړه منور شي. بیا که شیطان ما بلې لارې ته بیایي نو زه به نشم تللی، ځکه چې د مشرانو دا سورې په ما باندې وي، دا سورې په ما باندې وي، نو ځکه دې کې به ترقي کوو انشاءالله. خپل سلسلې سره مضبوط اوسئ، خوب مضبوط اوسئ. دې ته مه ګورئ فلانکي به ما ته وي جي فلانکي نه بیت شه. تا چې کوم د الله محبوب نه بیت کړی دی، کوم بزرګ نه دی بیت کړی دی، آیا هغه د الله د محبوبانو محبوب نه دی؟ دا یو عجیبه فتنه نن سبا جوړه شوې ده، د بد اعتمادۍ پیدا کولو، د دغې پیدا کولو. نو دې مارې دا
لار ډیره نازکه ده دا مې درخواست اوس به موږ لږ مختصر ذکر وکړو ان شاء الله الله جل شانه دې زمونږ دا مجلس قبول کی حدیث شریف کې اول خو الله پاک قران کریم کې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب تاسو خپل زړونه تاسو زړونو اطمینان هغه د الله په یاد کې دی او بل ځکه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے ایمان تاسو ایمان والو ذکر کثرت سره وکړئ بل ځکه فرمایي فذکرونی اذکرکم تاسو زما ذکر وکړئ زه تاسو ذکر وکړم حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو روایت ته فرمایي چې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه داسې صحابه مجلس کې ناس تو ذکر وکاو جلیل القدر صحابي دی ذکر وکاو رسول الله مبارک تشریف راوړو نو دوی خاموش شول رسول الله مبارک ورته فرمایل چې ما ته الله حکم کړي لاړ شه او دوی سره کینا دوی سره مرسته وکا ولی چې دوی خلکو ته الله ذکر خي او بیا آیت مبارک وي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم محبوبا دا دې مینې نظر دونه مه لرې کوه ځکه دا د الله محبوبان دي او دا ذاکرینو هغه خلکو ته ذکر ښې یو حدیث کې راځي چې ذاکرین کله ذکر وکړي نو فرشتې د هغو په انتظار کې دلته چې ذکر شروع شي فرشتې راشي له پازه به سوري وکړي تر اسمان پورې دا ټوله فضا ډکه کړي او ذکر چې ختم شي دا ذاکرین د رب بارګاه کې حاضر شي الله طرف نه دا اعلان وشي چې دا ټول ذکر والا ما وبخل دا ټول ګناهونه معاف هغه فرشتي ورته عرض کړي یا رب العالمین هغه کې خو بعضې داسې خلک وو لکه دا علما د سرکار ملازمان نه دي دا د مالک ملازمان دي د الله ملازمان دي نو بعضې پکې د سرکار ملازمان هم راځي چې هله دا مولانا صاحب به نن څه ویلي دا شیخ صاحب راغلی ده به نن څه ویلي بنګل صاحب به راغلي ده به دې به نن څه وایي دا لیکي که نه ډایریانې لیکي او سنې پکې هسې راشي د چا ډریور به وي ټلیفون به راغلی د چا به سیکټري هغه به بار ګاډي کې ناست خو ټلیفون به راشي را به شي چې ګوري مخکې موقع نشته نو عقل ته کښېني که نه داسې نو فرشتې ورته عرض کړي چې الله هلته خو بعضې داسې خلک هم او الله پاک فرمایي چې دا زما دومره محبوب دي دا ذاکرین چې د دوی په برکت هغه هسې چې راغل دي فرشتو ګواه اوسئ ما د هغو مغفرت وکړه سبحان الله ذکر ګورې ډېر لوی نعمت دی صرف دې ته سوچ وکئ چې زه د چا نوم اخلم دې ګنده ژبې نه د چا نوم اخلم دا قبولیت نښه ده ګورې چې الله پاک په دې ګنده ژبو سره موږ ته خپل د نوم اخیستلو توفیق نصیب کړه ووایه الحمدلله دې نه لوی نعمت بل نشته ما ته حکم و اشعارو سره ذکر وکړم وخت چونکې ډېر اوس مختصر دی تاسو ډېر وخت نه ناست یئ یو ځل الحمد شریف درې ځله صورت اخلاص اول آخر درود شریف ولولئ بیا به انشاءالله ذکر مبارک وکړو د دې ثواب رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې هدیه کوي بیا ټول د سلسلې بزرګانو او اکابر مشایخو ټولو ته د دې ثواب رسول أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ذكر